ذا الوجه الكريم لي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافي من الفوز الجل وأعين زي شرطة زي خپل جای ته ځي او تاسو مسلمان یو که کافران یو؟ یو کافر دوه مسلمان. یو کافر او دوه مسلمان یو او دغه سره څومره وخت کېږي چې ورسره یو؟ لس کاله ورسره کېږي چې ورسره یو. چېرته ورته راغلي یو؟ بس ټکول یو بیا ورسره مړه. ټکول یې وایي؟ ټکول شوي ویلي یې ده ویلي یې په څه شي کې ویلي یې؟ په تیږې زخمي کړي یې؟ څوک یې زخمي کړي دي؟ دوه واړه ماشومان یې زخمي کړي. ماشومان دې څه وو؟ خپل تره زامن وو. هغې په بدله کې دغله څه تکلیف ورکوه تاسو؟ دغه ته موږ پایله به کرتې وه ډېره ورچاله. کرتې؟ اوس کله یو دی لکه دلته لاس ولګېږي بیا دا ځای مینځه پخه. ها کرتې وه هم ورته جوړ کړی، وسوسې هم ورکولې او نور ورته څه کول؟ کله په معدې درد، کله پرانه، کله معدې درد، کله پرانه. په څه شي؟ په مغزو. په مغزو. کله زړه تنګاوه. کله زړه تنګاوه. ها بیا ځای بیا شو کور سر کور کې ورته تکلیف جوړوه. ښه او چې بېدیا وي بیا بیا شوي. ښه او تاسو دا بدله داخله چې تاسو زخمي کړي هغې په بدله کې دا تکلیف ورکوئ او کور کې نور چا ته تکلیف ورکوئ؟ ټوله ته یې ورکوئ. چا ته یې ورکوئ؟ ټوله ته، وروڼو ته، پلار ته، ټوله. دا تاسو درې کسه یې ورکوئ؟ وروڼو ته یې څه تکلیف ورکوئ؟ وروڼو سره لانجې کوه، کله چا شخې کوه، کله چا سره کور سره او خبرې ما مانه چې چېرې لاړې وامه. ها کور کې ورته دښمني جوړه کړې نو دا خو ړندوکه او دا خو تاسو نه لیدی که نه چې تاسو یې کم زخمي کړي وو دا خو تاسو نه ویني او تاسو خو دې نه مخکې دې باندې نه یې حاضر شوي که حاضر شوي یې ورته؟ نه مخکې نه وو سره مسلمان وو سره خو دا هندو نه وای. دا راته ووایه چې تاسو بل مولا ته حاضر شوي یې که نه یې حاضر شوي؟ تللي یعنې چې بل مولا سره تاسو خبرې کړې وې که نه وې کړې؟ دا خو ورته دماغ و علاج دغو کولو بل سره هم نه دي کړی. نه دي کړي؟ پیله ځل دې مونږ سره وکړې دې سره به تاسو خبرې کړې وې که نه چې دې سره مونږ یو دې ته دماغو علاج مه کوئ. کم از کم دې خو به توان نه کولی که نه دا ډاکټرانو خو به علاج نه کولی. اوس څه فیصله کوئ؟ مونږ سره څه فیصله کوئ؟ دا پرېږدوئ که نه ورسره به یئ؟ یا 2 میاشتې پرېږدو به بیا 2 میاشتې بعد ورته بیا راځئ؟ ولې به ورته راځئ 2 میاشتې بعد؟ دا عمري عادت یې سره عمري عادت یې ورسره عادت نه مجبور و. زه درته اوس عادت ختموم ښه بیا به انشاءالله ټول عمري ورته نه همیشه لپاره پرېږدوئ که بیا به راځئ ورته؟ پرېږدوئ بیا خو بېهوشي پرې نه راولي؟ تکلیف هم نه راولي؟ کور کې به جنګ جګړې هم پرې نه کوئ؟ 2 میاشتو نه بعد خو بیا راځئ که نه؟ تا مالا ته به راځو دته نه راځو. دته به نه راځئ؟ قسم دو کلمه راڅخه تېره کړو. بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. زه کافر او مسلمان درې واړه وعده کو په قسم باندې چې بیا به دا امیر صاحب موږ نه تنګوو، کور کې به جنګ جګړې نه جوړوو، د وهم بیماري به ورته نه لګوو، موږ به ته دلته ایسارېږو او که دوکه هم کړې وه بیا به بدره تر هغې سزاګانې در کوم چې مړه کړي مې نه یې. صحیح ده؟ راکړه وعدې لس واچ اوس ګوتره ګوتره کلک زور کو شبه دې بدن اوس یې درې واړه ورکو زور شبه ټیټ زور ورکو زور ورکو زور 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 ها ټوپ ګټي کولر څنګه درته بند کړي لکه هسې سپیره روان یې او روډونه ورته ورته بند نه شي. څنګه یې؟ ښه یې؟ کوم ځای یې؟ سیر نه څو پخېږي؟ سیر نه 1 کیلو نه څو پخېږي؟ یو پخېږي. شاید چې یو پخېږي 2 دې پخېږي څو پخېږي؟ زه سوچ وکړم 1 کیلو نه څو پخېږي؟ 4 شوي اوس د صحت څنګه ده؟ ښه دی؟ ټیک دی؟ پیریان میریان خو نشته څه؟ امیر صاحب خو چې پیریان دي ورسره هلک شو؟ ښه تو دغه څه شي علاج کولو
دا لا خو موږ د دماغ علاجونه کوله یو ډاکټر ته به لاړو بل ته به لاړو چا به وویل چې دا وینې څه فرق ده چا به وویل چې دماغ یې خراب دی چا به وویل چې ختم ده او ملګانو ته ډېر لاړو خو ملګانو به دا خبره کوله چا دا پیریان پې جوتولی نه څه یو لږ ایستی او یخ سړي په دم څه کله ورکړه هغه سره دومره په ده جوتله چې خالي یو 2 ځله پې راغله او وږغېدله چې یاره موږ دا کسان وو د نور به دم سره یې موقع فایده وسله چې کوم ملا ته به لاړو بیا به ملا نه واپس تلو بیا هغه حالات وه او نن موږ بیا پېښور ته ډاکټر ته راغلي وو اوس ډاکټر ته راغلي ډاکټر ته راغلي وو خو بیا تا کومه فتح لږلې هغې پاتې باندې موږ وکتل چې یاره دا مولي صاحب دا چار کولی شي به دلته تا ته راغلو 10 کالونه موږ ته د دومره نقصانونه راکړي دي معاملې یې را جوړه کړی دي او دښمنۍ به یې جوړه کړه ډېر غټ دولتونه 15-16 لک روپۍ موږ ولګولې په کور کې به داسې حالت و چې ټول کور به پریشانه و دا امیر صاحب چې کنده دا اوس هم په دغه نیت نه راوستلی چې را مونږ حاجي صاحب له زوړ ډبګر ګارډن له راغلي وو ډاکټر له دا اوس هم ډاکټر له راغلو خو په لاره کې ورته چا ویلو چې تاسو کوشش دا وکړو چې تاسو هلته لاړ شو اول ځان چیک اپ وکړو نو مسله یې ګوره جنات وه دغه باندې 10 کاله دماغو مسلې دوایي خوړلې نو 10 کاله چې یو کس د دماغو دوایي وخوري هغه کې به څه پاتې شي خو زه انشاءالله نن نه بعد تا ته نوې زندګي ملو شي خیر دلوي والله به شفا ورکړي